باب کیف تحل الحائض بالحج والعمرہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحیض شروع کړی دی، نو د دې متعلقه احکام ذکر کوي په مختلفو عبادتونو کې. نو فرمایي باب کیف تحل الحائض، باب دې ثابت په بیان د دې کې چې په کم کیفیت باندې با حائضه زنانه نیت تړي د حج او د عمرې. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. عائشة ام المؤمنین وايي موږ د پیغمبر خدا سره په حجة الوداع کې اوتو د مدینې نه مکې ته. فمنا من اهل بعمره، بعضې په موږ په شرکاو کې هغه و چې هغې نیت د عمرې وتاړه. ومنا من اهل بحج، او بعضې هغه و چې موږ نیت یې وتاړه د حج. نو قدمنا مکه ته، په راتلو موږ مکې ته را ورسېدو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احرم بعمره، چا چې نیت د عمرې تړلی ولم یهدی او ځان سې قربانی نه راوستي، نو فلیحلل، هغه دې ځان حلال کی، یعنی عمره دې وکړي، صفا مروه په منځ کې چکر یې ولګوي او بیا دې ځان د احرام نه وباسي. ومن احرم بعمره واهدا، چا چې ځان سره نیت ته عمرې تړلی دی خو ځان سې قرباني راوستې ده، نو فلا یحلو، دی دې ځان نه حلالوي، عمره به وکړي او ځان به حلالوي نه، حتی یحل بنحر هدیه، حتی چې دی به ځان حلالوي په حلالولو او په قرباني کولو د خپلې قربانۍ باندې. دی به منځ کې بیا احرام ماتولی نشي، دی به مسلسل رواني د اختر د ورځې پورې دقسې. او من اهل بحج، چا چې نیت د حج کړی نو فلیتم حجه، حج خپل سر ته ورسوي. قال فحستو، فقالت نو قال فحستو وای نو دا قالت خدای چې قالت وای سره قالت فحستو، یا قال ربی وای چې عائشې داسې ویل چې فحستو زه حایزه شوم، فلم ازل حایزا، همیشه مهواري شروع وه، حتی کان یوم عرفه، حتی چې د عرفې ورځ راله. ولم احلل الا بعمره، او ما نیت نو تړلی مګر د عمرې قدرې. فامرني النبي صلی الله علیه وسلم، ما ته نبی کریم حکم وکړو ان قضی رأسی، چې زه را خپل سر اوس پړم، کمسی اوس پړم، و امتشطا، او د دې خبرې چې زه را سر ګمنځ کم، او احل بالحج، او نیت د حج تړم، او اترک العمره، عمره پرېږدم. نو عمره مې پرېښودله، په فعلت ذلک، ما دا کار وکړو، حتی قضیت حجتي، حتی چې حج ما سر ته ورسو. فبعث معي عبد الرحمن ابن ابي بکر، نو ما سره خپل رور عبد الرحمن زوی د ابو بکر ولېږه. فامرني ان اعتمر مکان عمرتي من التنعیم، نو حکم یې وکړو ما ته چې زه عمره وکړم په ځای د عمرې خپلې باندې د تنعیم نه، د مسجد عایشې نه، اوس ورته مسجد عایشه هغه ځای ته وایي، 3 میله کې دی دغه نه د مسجد حرام نه. باب اقبال المحیض و ادباره، امام بخاری باب دی معنا دادا اقبال الحیض، شروع کېدل د حیض، چې دا حیض په ښځه باندې راشي، و ادباره، او شا کول د حیض، چې دا د دې دغه د حیض په ختمېدو شي. او وكن نساء يبعثن الى عائشه بالدرجه، او پرې ترجمه الباب کې دام دی چې وی کن نساء، وی زنانا
صحابیات یبعثنا الی عائشتا لګه به عائشی ام المؤمنین ته بدرجه په هغه لوخي باندې یا په هغه کپړه باندې فی هل کرسپو چې پای کې به کرسپو دا د کپړې نه او د وړۍ نه یا د مالوچو نه زنانه یو شی سازوي او هغه ځان تږدي هغې ته کرسپ وایي نو زنانو به په دا درجه کې او د درجې معنا دا ده چې دا یا یو غلاف دی او یا یو ضرب او لوښی دی چې په هغه لوښي کې به دا کرسپ ایښی یا په هغه غلاف کې به دا کرسپ راټول کړی او دا به عایشې المؤمنین ته لېږه چې دې ته وګوره چې دا زما دا حیض ختم شوی که نه دی ختم شو دا کار به کو وفیه سپرا چې آیا په دې کرسپ کې زیړوالی شته دی او که نه نو په تقولو عایشې المؤمنین به ورته ویلې چې د خدای بندګانو لا تعجلن تلوار مه کوئ که نه تاسو باندې سپیټ دی چې دا ما پسې رالیږئ حتی ترین القصعة البیضاء حتی چې ووینئ تاسو تکه سپینه قصعه اصل کې هغه نورې ته ویلی کېږي یعنی چونه سپینه چونه ووینئ مطلب دا دی چې دا تاسو ته دا کپړه د سپینې چونې په شان سپینه ښکاره شي بس ستاسو حیض ختم دی تريد بذلك اراده کوي عائشه پر قصعه بیضاء باندې عائشه څه اراده ده الطهر من الحیض یعنی پاکیدل د حیض نه مکمل وبلغ بنت زید بن ثابت او رسیدلی دي لور د زید زوی د ثابت ته چې ان نساء یقینا زنانه په هغه زمانه کې يدعون بالمصابيح راغختل بدوی چې کوم دی ډیوو لره من جوف اللیل د مینځه د شپې نه خپل خادم ته یا خپل کشر ته وایي ته را ډیوه مال راوړه نو ډیوه به راوړه نو پای به ځان کوته چې زما را کرسپ پاک شوی دی او که نه دی پاک شوی نو ینظرن الی الطهر کتل به ځان پاکېدلو ته قالت وای عایشه ما کان النساء یصنعن هذا نو فقالت دا بنت زید وایی چې ما کان النساء یصنعن دا کار به په زمانه د پیغمبر خدا کې چا نه کوو او عابت علیهن دای په دې موجوده ښځو باندې عیب حساب کو چې تاسو دومره تلوار ده چې د شپې را پاسې او ډیوې رالی په هغې باندې ځان ګورئ سهار به ځان وګورئ که نه حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش فاطمة لور أبي حبيش كانت تستحاض دا به حایزه کېدله په دې باندې به نو فسألت النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر خدا نه تپوس وکړه وقال ذلك عرق نبی کریم ورته ویل دا د رګ مسله ده دا رګ دی رګ دا وینه د رګ ده دې ته عازل وایي دې رګ ته او لیس بالحیضة دا حیض نه دی ځکه چې حیض دا د قعر د رحم نه راځي د رحم د ویښ نه راځي او دا د رحم پر سر کې یو رګ دی عازل وایي هغه رګ ته او دا کله کله شلیږي او کله کله چې کوم دی نو شیطان په دې کې لته هم وایي نو د هغې سره اوښلیږي نو دا عرق دی دم عرق دی او دا دم د حیض نه دی وإذا اقبلت الحیضة کله چې را مخامخ شي ستا حیض شروع شي نو په دعی الصلاة مونځ پرېږده وإذا ادبرت او کله چې ستا د حیض په شا شي یعنی ختم شي نو فاغسلي وصلي غسل وکړه او مونځ کوه باب لا تقضي الحائض الصلاة امام بخاری باب دی په دې کې
چې حایزه ښځه به د مونځ قضا نه راوړي. د دې نه چې په زمانه د حیض کې کم منځونه قضا شو هغه منځونه دې ته معاف دي، بس دا به نه کوي. وقال جابر بن عبد الله وابو سعید خدری عن النبي صلی الله علیه وسلم تدع الصلاة. جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنهما او ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام په حواله وایي چې نبی کریم به فرمایله تدع الصلاة منځ به پرېږدي مطلقاً ادا وي او که قضا وي. که دا قضا منځ هم نشي کولی او ادا منځ هم نشي کولی. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة وی ما ته بیان کړی معاذی چې ان امرأة یقینا یو زنانا قالت لعائشة عائشة ام المؤمنین ته ویلي اتجزئ احدانا صلاتها آیا قضا به راوړي یو تنه زمونږ د مونځ خپل. که په منګه یو زنانه باندې ماهواري راشي او په ماهوارۍ کې د هغې نه منځونه پاتې شي نو په منګه کې یو تنه به د هغې قضا راوړي. اذا طهرت کله چې دا پاکه شي. فقالت احروریة انت، حضرت عائشہ ورته وایي ته خارجیه. دا خو د خوارجو مسلک دی. په خوارجو کې داسې طائفي تیری شوي دي چې هغوی وایي زنانه په محوارۍ کې چې کوم منځونه دې نه پاتې کېږي دا به قضا راوړي. نو عایشه هغه جینۍ ته ښځې ته وایي ته حروریې خارجیې په دې قایلې چې په حایضې باندې د قضا د پاتې شوو منځونو قضا ده نشته. قد كنا نحیز عایشه ورته وایي یقینا منګه او صحابیات ازواج مطهرات نحیز منګ باندې به حیض راتو مع النبي صلی الله علیه وسلم په زمانه د نبی اکرم کې. نو فلا یامرنا به منګ ته حکم نو کړی د قضا د منځ. او قالت فلا نفعله یا داسې ویلي چې دا کار به موږ نه کوو، یعنې منځ به نه کوو، موږ روژه به م نیوله او منځ به م نه کوو. وما جعل علیکم فی دین من حرجن دې ته باندې سوچ وکړه چې پنځه منځونه د ښځې نه لس ورځې قضا شي دا څونه منځونه شو؟ دا به څنګه راګرځئ بیا؟ دا ګپ دی څه؟ باب النوم مع الحائض وهي فی ثیابها. امام بخاری باب دی خوب کول د حایضې ښځې سره، یعنی خپل خاوند د دې ښځې سره سملاستی شي او دا حایضه ده او وهي فی ثیابها دا په جامو د حیض کې ده. په جامو د حیض کې ښځه د خاوند سره سملاستی شي. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمة عن زینب بنت ابی سلمة حدثته چې ان ام سلمہ دې بیان کړی دتا چې ام سلمہ خپل مور یادای. قالت هغې ویلي چې حستو په ما باندې وهواري راله وانا مع النبي صلی الله علیه وسلم په الخمیلة او زه د نبی علیه السلام سره په هغه څلور قنجه څادر کې او په هغه مربع څادر کې پرته ومه په ځان باندې پوه شوم. نو فانسللتو غلې غوندې راووتمه. ذهبتو خیب دغه چې کوم دی خفیتن پټه غوندې راووتم غلې. فخرجت منها پس راووتمه فاخذت ثياب حیزتي یا حیزتي ما هغه جامې د حیض راواخیستې فلبستها نو ما واچولې جامې مې بدله کړې. قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم انفستی ما ته پیغمبر خو ویل حیض در باندې راغی. قلت نعم اوجي فدعاني زه راوغوښتم راځه فادخلني معه في الحمیله زه دننه کړم ځان سره په هغه څادرګي کې. نو دغه په جامو د حیض کې ام سلمہ د نبی علیہ السلام سره سملاسته. قالت وحدثتني او دا وایي حضرت ام سلمہ چې بیان کړی دی ما ته نبی علیہ السلام
دې ما ته بیان کړی دی چې ان نبی اسلام کان یقبلها وهو صائم نبی علیہ السلام به دا ښکلوله او نبی علیہ السلام به په روژه و. نو معنا دا دی چې په روژه کې که خپله ښځې ته سړی بوسه موسه علي نو په دې روژه نه خرابېږي. او وکنت اغتسل انا والنبي صلی الله علیه وسلم من اناء واحد من الجنابه او ما او نبی علیہ السلام بر یو لوښ نه انزل او دا غسل به زمونږ د جنابت نه. باب من اتخذ ثياب الحیض سوا ثياب الطهر. امام بخاری باب دی هغه ښځه چې ساتي او سازی جامې د حیض سوا د جامو د طهر نه. یوه زنانه ده په طهر کې یوه جامه اچوي او په زمانه د حیض کې بله جامه اچوي اغوندي. دا څنګه ده؟ دا حضرت ام سلمې اوس وکړه که نه. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة. دا زینب د ام سلمې لور ده، د ابو سلمة لور ده. قالت بینما انا مع النبي صلی الله علیه وسلم وای زما د مور راته ویلې چې ناسا په زر پیغمبر خدا سره مستجعة فی خمیلتنا ملاس او مراغ سره پاغا مربع صادر کې حست ما باندې حیث شروع شو پنسللتو پس روتما نو فلبستو ثياب حیزتی جامع د حیز می واغستی فقال نفستی فقلت نعم فدعاني فاستجعت معه في الخمیله. وګوره باب شهود الحائز عیدین ودعوة المسلمین ويعتزلن المصلى. امام بخاری باب دی حاضری د حائزی ښځې اخترونو ته. دا واړه اختر او لوی اختر اجتماع ته راتلی شي او ودعوة المسلمین مسلمانان چې هلته دعاګانې کوي پای کې شامل دي شي او ها ويعتزلن المصلى. یو کار دی چې د مانځه ځای له ونه ورځي خواته به ورشي بار جومات نه دوی ولاړي د عیدګاه نه به بار ولاړي چې کله امام دعا شروع کی او خلق سړی پې امین وایي دوی هم پې امین وایي. هغوی که به دعاګانې کوي هغوی یا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دوی هم ورسره وایي. ځان به د مانځه ځای نه ساتي. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصة قال كنا نمنع العواتق. وای حفصه بنت سیرین دا وای موږ به منې کولې نوجوانې جینکۍ ان یخرجن فی العیدین چې دا موږ سره په اخترونو کې وځي. موږ ویلې تاسو به واړه اختر او غټ ته نه وځئ. فقدمت امرأة زمونږ کلي ته دا عراق دی نو زمونږ کلي ته یوه زنانه راله د مدینې نه فنزلت قصر بني خلفین. نو دا بصرې واقع دي ښه. نو دا راکوز شوه هغه ماڼۍ د بني خلفو ته. نو فحدثت عن اختها ښځې ورته راټولې شوې نو دې بیان کو د خپلې خور دغې ښځې چې را کومه راله دې د خپلې خور بیان کو. وکانه زوج اختها او د دې د خور چې کوم خاوندو غزا مع النبي صلی الله علیه وسلم 12 غزوة هغه د پیغمبر خدا په معیت کې 12 غزاګانې کړې وي چې هغه د دې بیانونکي د خور خاوند دی او خیدی وکانت اختی معه فی 6 او دی بیانو کو چې په شپږو کې ورسه زما دا خورم شامله وه. نو سوال پیدا کیږي چې دې ښځې به څنګه جهاد کو چې دا هم په شپږو غزاګانو کې وه. قالت و هغې ویلي چې کنا نداوي موږ د زنانو به د نداوي الکلمه موږ به د زخمیانو علاج کو ونقوم علی المرضى او موږ به دیکبال کو د بیمارانو. نو په سالت اختی النبي صلی الله علیه وسلم دا وی زما خور د پیغمبر نه تپوس وکړو علی احدانا بعث آیا په یو تنه زمونږ باندې څه ګناه شته
اذا لم يكن له جلباب الله تخرج چې د هغې دپاره پړونی نه وي او نوځي نو دې باندې خو څه باک نشته که نه نبي اکرم ویل چې څه مه کوئ لتلبسها صاحبتها من جلبابها وادي غوندی دې ته ملګرې خپله د پړوني خپل نه دې دا معنی هم ده چې په یو پړوني کې د دواړه ځان راته وکړي او دا یې معنی ده چې کوم هغې سره زیاتي پړونی دی ادې وله ورکړي او ولتشهد الخیر او حاضر دي شي دا چې کوم دی د خیر ځای ته و دعوت المؤمنین او دعوت د مؤمنانو ته شامل شي فلما قدمت ام عطیه کله چې ام عطیه راله سألتها موږ د هغې نه تپوس وکړو چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم تا پیغمبر خدا داسې څه اورېدلي دي قالت نو ام عطیه وایي بأبي نعم بأبي معنی دا ده چې زما پلار دې ته قربان شي او زما پلار دې د پیغمبر نه قربان شي او وکانت لا تذکره او دې به کنم پیغمبر نه یادو الا قالت بأبي بیا ورسره و د دې ام عطیه دا تکیه کلامو چې کله به دې خبره د پیغمبر کوله نو بأبي پلار مې دې قربان شي دی دا خبره یې کړې وه قالت بأبي سمعته يقول ما تی واورېدل ویلې چې تخرج العواتق وذوات الخدور والحيز وی فرمایله چې اوزي به نوجوانی جینکۍ عواتق نوجوانی جینکو ته وایي نوجوانی جینکۍ وذوات الخدور پرده نشین زنانه والحيز او حایزې به هم اوزي او وليشهدن الخیر حاضریږي دي د خیر ته و دعوت المؤمنین او دعوت د مؤمنانو ته وتعتزل الحیض او ډډې ته کېږي دي مهوارۍ والا ښځې د عید دغه نه ځای د مانځه نه قالت حفصه وایي فقلتو الحیض وایي ما ام عطیې ته ویلې چې حایضې به موږ عیدګاه ته ځان څه بوځو فقالت الیست تشهد عرفه وکذا وکذا وایي ما ته ام عطیې ویلې چې او حفصې ته تعجب ولې کې ولې دا حایضې ښځې عرفات ته نه حاضرېږي څه دا مزدلفې ته نه حاضرېږي څه دا مینا ته نه حاضرېږي څه چې ته دا وایې چې خدا به موږ سره مصلا ته ځي د دوا دپاره او شرکت به کوي هلته په خیر کې او جومات ته به نه ننوځي نو ولې دا دغه عرفات ته نه ځي څه دغه مینا ته نه ځي څه دغه مزدلفې ته نه ځي باب اذا حازت فی شهر ثلاث حیض امام بخاری باب دی کله چې ښځه حایضه کېږي په میاشت کې 3 ځله دا څنګه مسله ده یو ښځه په میاشت کې په هغې 3 حیض راله او وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض او تصدیق به کېدی شي د زنانو په حیض کې او په حمل کې و فيما يمكن او په هغه کار کې چې هغه ممکن وي فيما په دونه زمانه کې يمكن من الحیض چې پای کې تکرار د حیض ممکني ولی لقول الله تعالی الله داسې ویلي دي چې ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن حلال ندي دي زنانو له چې پټ کی هغه چې الله پیدا کړی دی په رحمونو کې او یذکر عن علی و شریح ذکر کیږي د علی او د شریح په باره کې چې هغې داسې ویلي ان جاءت ببینة من بطانة اهلها که دې ښځې دعوه وکړه چې په ما 3 حیضونه راغلي دي او ګواهان یې پیش کړه د هغه قریب خپلوانو له دې نه چې د دې قریب خپلوان دي رازدار چې ورته وایي ممن یرضا دینه ګورې دغه ګواهانو ته به وګورې چې دي دا ګواهان دا قبیلې نه چې د هغې دین پسندیده دی دیندار خلک دي او د دې دپاره یې ګویي وکړه چې انها حاضت ثلاثه فی شهر صدقت چې دا زمونږ د کور زنانه دا په میاشت کې 3 ځله
دا په میاشت کې 3 ځله حایزه کېږي په دې باندې دغه پسندیده خلکو ګوی ورکړه نو صدقت د دې ښځې تصدیق به کوو په 3 کې او وقال عطاء اقراؤها ما كانت وبه قال ابراهيم وای محواری د دې ما كانت اغدی چې کوم باندې داوا یعنی مطلب دا دی چې د دې کما محواری وا هغه محواری بعد چې مخکې نه را روانه ده دا دې لپاره دا خبره کوو چې وزنانه ده خاوند طلاقه کړې ده اوس هغه د دې عدت نه ضرورت الغواړي یا یو خزر خاوند ته نه مړ دی او دا دې نه ضرورت الغواړي په حیزونو باندې داګه تیریږي نو دا دې لپاره 3 وای چې زر خلاص شوم نو دا به گواهانو دلته بر گواهانو ضرورت نور دا مسله د دې تعلق د خزې سره دی د دې پته سیوا د خزونه بل چاته نه لګي چې آیا دا 3 ځله حایزه کیږي او که 2 ځله حایزه کیږي وبه قال ابراهيم النخعي بهم دا خبره کوله او په دې به پتو ور کوله او وقال عطاء الحيض يوم الى 15 عطاء ابن ابي رباح بويل چې حیض د یوې ورځې نواله تر 15 ورځو پورې دی او وقال معتمر عن ابيه معتمر بر خپل پلار نه ویلي چې قال سألت ابن سیرین وای معتمر پلار وایي چې ما تاسو ته محمد ابن سیرین نه کړو عن المرأة ترى الدم دا خزه باره کې چې ویني بعد قرئها ب5 ايام پس خپل ماهوارینا په 15 ورځې بعد لکه د خزه ماهواری 13 شو او په 15 ورځ په ویني رالی قال محمد ابن سیرین ما ته ویلي چې النساء اعلم بذلك حضرت صاحب ډېر عالمانی په دې خزې دي مونږ ته نه خبر دیګه بری والی دې خبرو کې به خزونه تاسو ځکه چې الله رب العزت ویلي چې حلال نه دی چې پټ کی هغه چې دې پر رحمون کې الله سره پیدا کړي نو دې تعلق دې سره دی حدثنا احمد بن ابي رجاء قال اخبرنا ابو اسامه قال سمعت هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه واي هشام ما ته زما پلار خبر را کړو عروه او هغه خبر را زما پلار ما ته خبر د عائشه په حواله را کړو چې ان فاطمه بنت ابي حبيش فاطمه د ابي حبيش لورا سالت النبي صلى الله عليه وسلم حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو کو فقالت ولدي چې اني استحاز زحایز کې دې شما فلا اطهرون پاکي غما اپا ادعو الصلاه منذ پردم قال لا نا ان ذلك عرق مخکتر شو ولكن دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيزيني پرېده ته موږ پاغه اندازه د ورځو باندې چې ته په مخ کې حایزه کېدلې ثم اغتسلي بیا علامبا او وصلي مسکوا باب السفرة والقدرة في غير ايام الحيض امام بخاری باب دی زیل رنگ یا خل رنگ په ورځو د په غیر د ورځو د حیض نه دا حیض نه دی پیږي پرې باندې جواب دی چې دا خزا خل رنگ وویني زیل رنگ وویني او ورځې د حیض د دی نه دی دا حیض نه دی پیږي پرې دا حیض نه حسابيږي نو ځکه وایي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أم عطية وي كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا واي صحابية دا أم عطية دا صحابية دا وي أمنغا زنانا صحابيات نبشوار من خلواله دا
هغې چې د زنانه نه راځي یا زیړوالی هغه چې زنانه راځي شیعن څه مونږ ویل دا څه شی نه دی. بابو عرق الاستحاظتې باب دې ثابت په بیان د هغې رد د استحاظ کې المسمى بالعازل. دا عازل ټکی دی سعودي کتابونو کې عازل را تخکاری نو دا عازل لی عازل خو دې کې له قرآن دی. دا اوس دا هلته زمونږ سره چې کوم بخاریګان دي که نه هغه نوي دغه دي نو هغه داسې پړکېږي سړي ته دا نکتې هم پړکېږي او دا حاشیې هم پړکېږي او دا عبارتونه هم ښایسته پړکېږي داسې ډېر ښایسته. نو ځکه وایي حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عن ابن عيسى عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروه وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم چې ان ام حبيبه عائشة ام المؤمنين فرمایل چې ام حبيبه استحيزت 7 سنين په دې باندې استحاض راغلی 2 کاله. فسألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ذلك د پیغمبر خدا نه ام حبیبی تاسو کوم المؤمنین کې شامل ده عن ذلك ردینا فامرها ان تغتسل پیغمبر خدا غسل بکې فقال هذا عرق دا د رګوینه ده فكانت تغتسل لكل صلاه نو دی با غسل د هر مانځه لپاره کو. نبی علیہ السلام ورته ویل چې تبا اولام بیا مونځ بکای دا د رګوینه ده خود دی با په خپل طبیعت باندې د هر مانځه لپاره غسل کو هرنګ د هر مانځه لپاره غسل نشته دا د خپل خیالو د خپل خیال مطابق دا کار کړی دی پیګی پرې باندې نور مادم پیغمبر خو مطلب دا دی چې غسل وکا او بس به خپل منځونه کوا. قال الشافعي انما امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وتصلي وانما كانت تغتسل لكل صلاه تطوع دا دي نفلي غوندې کار کو. وقال وكذا قال الليث بن سعد في روايه عند مسلم لم يذكر ابن شهاب انه صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل دا ورته حکم نو کړي چې ته غسل د هر مانځه لپاره کوا ولكنه شيء فعلته هي دا یو کارو د خپل طرفه کو او الیه ذهب الجمهور دته جمهور ذهاب کړي دي وقالو جمهور وايي لا يجب الغسل على المستحاض لكل صلاه. جمهور علما په دي چې په مستحاضه خزه باندې ارمان لپاره لامل نشته ها الا المتخيره مگر هغه متحيره خزه چې داګي دا محوري ورانه شي او دا سورانه شي چې بس یو ورځ شته بل ورځ نشته 2 ورځې پس بیا شته 3 ورځې پس بیا شته نو دا هغه متحیرې دپاره بیا که غسل کوي نو کوي دي. باب المرأة تحیض بعد الافاضه امام بخاری باب دی یو ښځه ده هغه حایضه شوله د طواف زیارت نه وروستو فرضي طواف نه وروستو طواف افاضه او طواف زیارت دا هغه طواف دی چې دا فرض دی په حج کې. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمرة دا روایت کوي د عمرینا بنت عبد الرحمن چې دا د عبد الرحمن لور ده او دا عمره د خپل ترور عائشینا زوج النبی نه روایت کوي چې انها د عائشه چې وا قالت دی ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ان صفیه بنت حویه دا صفیه بنت حویه چې په بیبي د پیغمبر ده او په خیبر کې ملاو شوی و قد حازت دی باندې حیض راغلی دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلها تحبسنا نبی علیه الصلاۃ والسلام کې دې شي دا مونږه بند کی دلته الا مسلی ته مونږه ناسیو ځکه چې دا خو به طواف د وداع بکای د مخخې طواف بکای او به بیت الله کې کوي او بیت الله په مسجد حرام کې دن نه دی او حایزه خزر شي تل دن نو دای خو مونږه بند کړو مونږه دې ته اوس لاس ځنې ناسیو. او بل ذکر راځي دغه چې کوم دی حلقه عقره
پیږي پرې باندې سر دی وخراولې شه ته به مونږ بندوي. بیا تپوس کوي پیغمبر خدا سلام علم تکن طوافت دی مخکې طواف نه و کړی مع کننا علم تکن طوافت مع کننا قالو بلا ای جی دی خو موږ سره کړی دی طواف یې راسره کړی دی. قال فخرجي نبی علیہ السلام ویل وځه چې ځو مدینې ته. یعنې مطلب دا شو چې ښځه به چې مخکې طواف صدر یې کړی نو طواف د مخخې ته به حاجت نشته ځي مخخې دې کوي خپله پوهېږئ په دې باندې او طواف زیارت ضروري دی فرض دی په لمانځه کې. حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال رخص للحائض اجازت ورکړی شوی دی حایضې ښځې ته د څه ان تنفر اذا حاضت چې زیدي ده کله چې دا حایضه شوله دا د طواف صدر ته نه ایساریږي. وکان ابن عمر یقولو فی اول امره ویل به عمر په خپل اول حالت کې یعنی په خوا د رسېدلو د حدیث نه چې انها لا تنفرو دا نشي تللی طواف صدر بدل ته به ناستئ چې پاکه شو نو بیا به طواف صدر وکړي نو ځي به. ثم سمعته یقول بیا مې اورېدل د عبدالله بن عمر نه ویلي چې تنفرو تلی شي ولې چې ان رسول الله صم رخص لهن ذکر رسول الله ورته اجازت ورکړی دی. باب اذا رأت المستحاضة الطهرا امام بخاری باب دی کله چې مستحاضه ښځه پاکوالی ویني پس ته انقطاع د حیض نه نو قالت ابن عباس تغتسلو دا به غسل کوي وتصلي منځ به کوي ولو ساعة من نهار اگر که لږ شان ساعت د ورځې ولی نه او ویأتیها زوجو خاوند به هم خواله راځي کله اذا صدا چې کوم دی ولی ځکه اذا صلت الصلاة ځکه اذا صلت الصلاة اعظم ځکه چې دا منځ کوي او منځ غټ شی دی نو چې منځ ولا جایز دی نو د خاوند خواله ورته په طریقې اولا سره جایز دی. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عائشة بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة کله چې حیض را متوجی شي شروع شي نو په داعی صلات منفرده و اذا ادبرت کله چې شاکی یعنی واپس شي دا حیض نو پکسلی عن کې دم ځان ویني وینځه وصلي منځ کوا. باب صلات عن النفساء وسنتها امام بخاری باب دی منځ کول په نفسا باندې. نفسا هغه زنانه ته وایي چې د کمې بچې وشي په دې بچي کېدلو کې مړه شي نو دلته نفسا هغه ښځې ته وایي چې د هغې بچې وشي نو نفسا هغه ښځه شوه چې دا بچې کېده او په دې کې مړه شوه. او سنتها طریقه د مانځه په دې باندې څه ده په دې به په څه طریقه باندې مونځ کوو. حدثنا احمد بن شریح قال دا څنګه ټکی دی قال حدثنا شبابته قال حدثنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمر بن جندب رضي الله عنه ان امرأة ماتت في بطن یوه ښځه په خېټه کې مړه شوه یعنی د حمل د وجې نه مړه شوه بچی کېده او مړه شوله پوه شئ په بطن دا معنی ده. فصلى عليه النبي صلی الله علیه وسلم نبی کریم په دې مونځ کو په قام وسطها د هغې دې منځ ته مخامخ ودرېده. باب بلا ترجمه دا معنی چې دا د مخکې باب سره ټچ دی او دا حدیث چې دغه د حدیث سره مناسب دی. حدثنا حسن بن مدرک بیان کړی موږ ته حسن زوی د مدرک بخاری وایي قال حدثنا یحیی ما ته بیان کړی یحیی زوی د حماد قال یحیی وایي اخبرنا ابو عوانه من کتابه ما ته ابو عوانه د خپل لیک نه بیان کړی دی. قال اخبرنا ابو عوانه وایي مال خبر را کړی سلیمان شیبانی د عبدالله ابن شداد نه قال سمعت عبدالله ابن شداد وایي سمعت خالتي میمونة ما اوریدلو د خپل ترور میمونی زوج النبي صلی الله علیه وسلم دا د عبدالله صاحب ترور ده او د عبدالله زوی شداد ترور ده. د میمونی په خورینو کې دوه کسان عبدالله نومونه دي
نو میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم چې انها كانت تكون حائضه دا میمونہ په حیض کې وا نو سی ورته ویلي لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي على خمرته اذا سجد اصحاب بعض صوبه وای چې ما اوریدلی د خپل ترور میمونی زوج النبی نه چې انها كانت تكون حائضا دا به حائضه وا لا تصلي منز بینه کو لکه چې حائضه مونږ نه کوي او هي مفترشتون دا به پرتاوا بحذاء مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به پرتاوا ملاس سبا په برابرۍ د زیر سجده پیغمبر اسلام ته ځکه چې خوړې وړې کوټې وي نو به داسې ملاس ته وه دغسې به عایشه ام المؤمنین هم وه هغه وایي چې کله به نبي علیه الصلاة والسلام راښکته شو نو زما پر خپه به یې ټونګه ولګوله نو ما به خپې راغونډې کړې نبي علیه السلام په سجده پروت نو سجده و سجده چې کله به بیا راپاسېده ما به بیا خپې وغځولې دقسې میمونه هم وایي او دا ملاس ته وه په برابرۍ د زیر سجدې د پیغمبر کې وهو یصلي علی خمرتي او نبی علیہ السلام مونځ کوي په هغه جانماز باندې فاذا سجده کله چې پیغمبر سجده لګوي اصابني بعض صوبه نو بعضې جامې د پیغمبر په ما ولګي او زه حایض یم نو معنا دا ده چې په حایضې باندې که د مصلي جامې لګي نو مونځ کې فرق نه راځي او که حایضه مونځګزار ته مخکې ملاس دی نو په مونځ کې فرق نه راځي بس دی باب کتاب التیمم باندې مې ودرولی باید زیره پې خودونی بیا دویم سبق پې نه پکې نه کي یو نوې مسله دا ده چې د دې هیز دپاره څه ګولۍ هغه چې زنانو کې بیا د هیز نه راځي څه ټیمه پورې بند دي لکه